دا مسله ده چې د دنیا په کارونو کې یو بل سره سیالي کول دا امر مذموم دی، دا یو مذموم عمل دی. خو د دین په کارونو کې د یو بل سره مقابله کول او سیالي کول دا امر ممدوح دی، دا د نیکی کار دی. په نیکی کې بعد یو بل سره مقابله کوي. د 4 رکعاته تهجد کوي زه به 8 کوم، د 10 کوي زه به 20 کوم. دا مصارعت چې دی دا باب مفاعله ده، دا چې چا ګریمر ویلې هغه په دې باندې پوهیږي. دې معنا دا ده چې دې کې تشارک دی، تاسو په شریکه باندې د یو بل نه وړاندې شئ او د یو بل نه مخکې شئ. سستی به نه کوئ، په دې کې کمزوري به نه اختیاروئ. اوس په څه شي کې د یو بل سره سیالي وکئ او په څه کې د یو بل سره مقابله وکئ. دا جلتی وکئ تاسو الی مغفرة، بخشش ته، یعنی دا ذکر د بخشش دی او مراد موجبات د بخشش دي. یعنی معنا دا ده تاسو هغه کارونو ته تلوار وکئ د یو بل نه او هغه کارونو ته وړاندې شئ چې کم کارونه به وجه باندې به تاسو جنت ته ځئ، چې هغه د جنت ته تللو سبب دی. نو د جنت ته تللو سبب ایمان او عمل صالح